مولا علی علیہ السلام اندی نمی کی آئی وحذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه ویکره لعامة المسلمین. او خالکو دسی کار نه ځان وساتوئ څه که هغه ته وکي تو ته ښه بریښي خو که بل چوکي وکي تو ته باد بریښي. یرضاه صاحبه لنفسه هغه کار که چا وکړلو هغه ته خپله ښه بریښي رضي دی ته نه. خو اما ویکره لعامة المسلمین، اما که عام مسلمان یا بل چا وکړلو بیا یې باد ګڼي. مثلا مثال ډېر کون څنګې زه چې بل چا نموس ته بادې سترګې غړوم زه ته نه خواند خلوم، خو که ما خور ته ما مور ته ما کور والا ته چا بادې سترګې وغړولي بیا اسمان نه ستوري ورکوزوم. توجه شوې که نه؟ که ما چا باندې لیاره بند کړله زه ځان بهادر بولم څه ما پلنکي سړي باندې لیاره بند کړله، خو اما که ما نه چا لیاره بند کړله بیا ټوله کور مر خبروم څه ما څه زیاتی دی ما نه پلنکي سړي لیاره بند کړه. یا اندی شان سره مثلا که زه چاته بعد الفاظ استعمالوم زیاړې کوم زه خوشحال یم، خو اما که ما ته چا زیاړه وکړله زه باده منم. کسی زه ټولو امت مسلمه ته د پیغام ورکوم څه هیڅ کله هم چا مذهب ته یا بده خبره ما کوه. متوجه شوې که نه؟ هر چا ته خپل مذهب ښکلی دی، هر چا ته خپل مذهب ښکلی دی. اوس که پیر دی څه بت مني بت هغه ته بت ښکلی دی، که بت ورته ښکلی نه وي هغه به ورته سجده نه کوله. متوجه شوې که نه؟ دی وجې نه قرآن کې موږ ته خدای قاعده کلیه راکړې دی. خدای یې څه ولا تسبوا الذین کفروا ویسبوا الله عدوا من غیر علم. او خالکو تاسو یې خالکو بتانو ته بعدې خبرې ما کوئ، بتانو ته بعد نه ما یې ویلې کیدای شي هغه دشمنۍ واجې نه خدای ته زیاړې وکړي. چا ته زیاړې وکړي؟ خدای ته زیاړې وکړي. پس ما ته پکار دی دا قاعده کلیه مد نظر وساتو. څه پکار دی لکه څنګه ما ته خپل مذهب ښکلی دی همداسې شان سره بل سړي ته خپل مذهب ښکلی دی. لکه څنګه زه خپل مذهب باندې ننګه کوم اندی شان سره بل سړی خپل مذهب باندې ننګه کوي. ای تحقیق لیاره هر چا ته خلاصه دی. زه پکار دی تحقیق وکړم څه کوم یو مذهب په حق باندې دی مغه اپنا وکړم، خو اما د زیاړې حق هیڅوکا چاته نه لري. متوجه شوې که نه؟ که چیرې مثلا زه بل چا مذهب ته بعد الفاظ استعمالوم هغه بې ما مذهب ته بعد الفاظ استعمال